نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد یو مرګري سوال کړو حضرت ایوب علیه السلام بارکه چې دا حضرت ایوب علیه السلام په بدن کې چینجی شو نو آیا دا څه خبره ده داسې دا او که نه یاد ساتئ قرآن او حدیث کې د چینجو په باره کې هیڅ تصریح نشته صرف دومره ده چې حضرت ایوب علیه السلام په سخته بیماری کې د الله جل جلاله د طرف نه هغه باندې یو امتحان او دغه سخته بیماری پرې راغلی وه ازمایش دپاره لہذا کو څوک دا خبره کی څنګه چې بعض آثار خلک بیانی چې یاره هغې سیټ ته دغ کړی و سیټ ته کړی و خلکو او دغه شان چې کوم دی نه چینجي وغیره دغه شان په بدن کې شو نو قرآن او حدیث کې د دې څه تصریح نشته دا غیر مستند خبرې دي او بل یو ملګري دغه شان تپوس کړی دی چې د پښتو په معاشره کې کله چې جینۍ ودیږي نو د هغې دیني رور وله جوړي دغه شان بعض له دیني پلار هم جوړي نو آیا دا څنګه دی نو یاد ساتئ په شریعت کې د دې هم هېڅ حیثیت نشته چې دیني رور جوړول او دغه شان دیني پلار جوړول دا غیر شرعي خبرې دي او دا چې کوم دی نو ناجایز دي لہذا له دې نه د پښتو معاشره صفا کول پکار دي او خلکو ته دا خبرې رسول پکار دي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.